کې د تبلیغیانو په ضد چې کوم سازش روان دی دې موږ پر زور مذمت کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، زه ملک طاهر ستاسو په خدمت کې ستاسو د یوټیوب چینل فکر آخرت نه. ګرانو ملګرو، امید لرم ټول بخیر صحتمند به وختونه مو ښه تېرېږي او زما په ټولو دعاګانو کې تاسو ټول شریک یې. تبلیغي جماعت سره په ټول ملک کې نامناسبه رویه ده، هغه که د حکومتي چارواکو را او کو زموږ په معاشره کې نور داسې خلک دي، نو دا خو لکه کرونا یو وبا ده او د الله جل جلاله د طرف نه راغلی ده. خو کو ګورو دې کې اوس د دې وبا د وجې نه چې څومره تبلیغ محنت کولو واله دي، د مختلفو ممالکو نه خلک راغلي دي کې دعوت تبلیغ محنت کوي، نو وبا خو په ټولو باندې یو شان دی راغلی را. خو د تبلیغي جماعت ملګرو سره زه ډېر په افسوس سره وایم چې ډېر نامناسبه رویه شروع ده. هغه د هر قسمه خلکو د طرفه را داسې خلک دي چې هغوی تبلیغ سره محبت نشته، د هغوی ته خدای یو مقام لو شوی را. زه خو چې د سوشل میډیا باندې د دې څیز نه خبر شوم نو خدای ستړی مې ډېر زیات خفه شو. د خفګان خبرې خو ټولې د خفګان خبرې دي که نه، چې کله نه دا وبا شروع شوې ده نو په ټوله دنیا باندې خفګان خور دی. موږ په ټولو مسلمانانو خفه یو، موږ په ټولو انسانانو خفه یو. دا وبا چې کوم دا په ټولو انسانانو راغلی را او موږ سره چې کوم دی زموږ په زړه کې درد غم د ټولو انسانانو دپاره دی. موږ د نبي علیه صلات وسلام امتیان یو، زموږ په زړه کې د ټولو انسانانو دپاره غم درد دی. موږ په ټولو خفه یو، که هغه د امریکې انسانان دي که د چین انسانان دي، خو د نبي علیه صلات وسلام امتیان خو دي که نه. نو دا وبا چې کوم دا یو اجتماعي په ټوله دنیا باندې یو شانتې وبا راغلی را. نو ولې چې کوم دی موږ خلک د تبلیغ والو سره یو امتیازي سلوک کوو؟ دا صرف په پاکستان کې ونه شو بلکې په هندوستان کې هم د تبلیغي جماعت والو سره ډېر زیاته نامناسبه رویه اختیار کړې شوې ده. نو هلته خو چې کوم دی اکثریت د غیر مسلمو لري، هغوی ته خو په لاس باندې یو غټه مقام لو شو د تبلیغ والو د بېعزتۍ کولو او په هغوی باندې مختلف قسمه الزامونه لګول. نو زه خپل ټولو مسلمانانو ته او په خصوصا توګه باندې خپل پښتنونو ته دا خواست کوم چې کوم ځای کې زموږ تبلیغي جماعت والا ملګري په مساجدو کې ګیر دي، اگر کله که هغوی ته حکومت هغه مسجد قرنطینیا سنټر جوړ کړی دی نو خیر دی، دغه مخصوص ورځې دي دوی به دغه په دغه مسجد کې تېرېږي. نو په دې دوران کې موږ تاسو ذمهداري جوړېږي، اگر که زموږ تعلق د تبلیغ سره دی او که نه دی، خو دا زموږ ذمهداري جوړېږي چې په حیثیت د مسلمان، په حیثیت د پښتون موږ دغه مساجدو ته ځان ورسو، د دوی نه ځان خبر کړو، د دوی څومره ضروریات دي، هغه چې کوم دی څومره صاحب حیثیت ملګري دي، هغوی ته زما خصوصا خواست دی چې دغه مساجدو ته ځان ورسوئ. کوم کې چې دا تبلیغي جماعت والا ملګري قرنطینیا سنټر د دوی جوړ شوی دی، دوی په دغه مساجدو کې مقیم دي، د دوی چې کوم دی بھرپور مدد وکړي. اگر که هغه د یو ټیم د خوراک په صورت کې ولی نه وي، د پیسو په صورت کې ولی نه وي، ځکه چې دا ملګري راغلي مساجدو کې دوی سره به خامخا پیسې هم ختمې شوي. نو تاسو زما خواست دی، درخواست دی چې د دغې ملګرو ته ځان ورسوئ، ځان د دغې نه خبر کړي او دغې ملګرو ته چې کوم دی بھرپور تعاون وکړي. نو کوم ملګري به داسې انشاءالله وي چې ما تر کمنټس په ذریعه کې ووایي چې انشاءالله موږ به د داسې مساجدو د داسې جماعتو تلاش وکړو، هغوی سره به انشاءالله بھرپور تعاون وکړو. انشاءالله زما هم که خیري نیت دی، دې کې یو جماعت دی د چین والا ملګري پکې راغلي دي، هغوی په دې کې قرنطینیا سنټر حکومت جوړ کړی دی، هغه په هغه مسجد کې اوس مقیم دي. نو ما انشاءالله دا نیت کړی که خیر به ته ځان رسوم. زموږ د 400 یو ډېر نوموړی صحافي دی علب خان شیرپو، زه د هغه ډېر زیات شکریه ادا کوم. هغه چې کوم دی د تبلیغي جماعت په حمایت کې ډېرې ښکلې او ډېرې مضبوطې خبرې کړي دي. نو علب خان شیرپو ستا ته په دواړه لاسه سلام، الله یې تا ډېر خوشحاله کړي، ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، نن چې زه کومه خبره کوم هغه په تبلیغیانو باندې کوم، او دغه تبلیغیان چې کوم دي دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه دعوت چې کوم دی کور کور ته رسوي. نن په ټول ملک کې بس خبره روانه ده چې تبلیغیانو په وجه باندې وایرس راغلی. نو دې وخت کې د تبلیغیانو په ضد چې کوم سازش روان دی دې موږ پر زور مذمت کوو او د تبلیغیانو دغه خبره کوو چې دغه زمونږ لارښود دي، د دوی چې کومه خبره کوي چې د الله نه د کېدو، د مخلوق نه د نه کېدو یقین زموږ په زړه کې را پیدا شي، نو همیشه چې کوم دی دغه تبلیغیانو پرچار کړی دی، ډېرې قربانۍ ورکړي دي، ډېرې سختې تېرې، او په دې وخت کې هغوی خلکو له
تلقین ورکوي کوڅه په کوڅه باندې ګرځي نو احتیاط خو ټولو له ضروري دا نه چې د احتیاط خبره نه کوو هر سړي له احتیاط ضرورت دی څنګه چې ډاکټر مونږ ته وایي چې پرهیز وکړو نو دې کې هم دا پرهیز پکار دی خو تبلیغیانو پسې چې کومې خبرې اترې رواني د دې مونږ پر زور مذمت کوو او تبلیغ والا دې وخت کې مرکزونه چې کوم دي قرنطین ته حواله کړي دي هغوی باقاعده د حکومت ټول احکامات چې کوم دي هغه منلي دي تشکیلونه بند دي کم جماعتونه چې په کم جماعتونو کې دي هغوی ته مشرانو دا ویلي چې تاسو په دغه جماعتونو کې کینئ او دغلته کې قرنطین سنټر چې کوم دی عمده دغه کې خو ډېره بدمرغي ده چې کوم ځای کې تبلیغیان دي نو هغوی ته خوراکونه نه رسي نو پکار ده چې دوی ته پام وکړي چې دوی ته خوراکونه ورسوي نو هغوی به ضرور چې کوم دی بهر روزي او کومه شوشه چې دوی حکومت پام اړولو لپاره تبلیغیان بدنامولو کوشش کوي نو دا خبره صحیح نه ده د دې موږ پر زور مذمت کوو ډېره مننه خوشحاله اوسئ